وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم ورور وایي یو ملګری پوښتنه کوي چې هغه وایي زما دوه بدونه دي، نو یا دا دواړه زه په یوه کمره کې اوسولی شم که نه شم اوسولی؟ نو محترمه، د ښځې د حقوقو نه یو حق دا دی چې هغې ته به مستقل رهایش ورکوي. د مستقل رهایش مطلب دا دی چې د دې به ځان ته یو مستقله کمره وي چې دا په هغې کمرې کې مستقلا ځان ته اوسیږي او د هغې د چا مداخلت ورسره نه وي. نو دا د دې ښځې یو بنیادي حق دی. بیا چې یو سړی متعدد نکاحونه یا یو دوه یا درې نکاح یې کړي وي، بیا ده ته په دې سړي باندې لازم دي چې دی به د دې ټولو ښځو په منځ کې مساوات راولي، په رهایش کې هم، په لباس کې هم، په خوراک کې هم، دا به د ټولو سره یو شانتی او دی به نمبر مقرروي د هرې شپې سره چې دی هر یوې کوروالا سره چې دی به یوه شپه نمبر مقرروي، که دوه شپې وي او که څومره د ده دغه راځي، خو چې یو ځای کې څومره شپې تېروي، که 2 شپې یا 3 شپې همدارنګ ته هلته به په بل ځای کې هم دومره شپې تېروي. دا د یوې کمرې کې اوسېدلو متعلق علما لیکي چې داسې دواړه ښځې په یوه کمره کې چې دی اوسول دا مکروه دي، ځکه چې اصل کې خبره دا ده، حدیث پاک کې راځي د ایمان دپاره څه د پاسه 80 شعبې دي. اول حیا شعبة من الایمان، او حیا چې ده هم دا یو شعبه او یو حصه د ایمان ده. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي وای کانو یکرهون الوجس، وای دی به دا وجس بد ګاڼه. وجس دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د خپل یوې ښځې سره کوروالی کوي او بیا چې بله چې ده هغه انتظار ورته کوي یا د هغې اواز چې دی اوري، نو دې وجې نه داسې معامله مکروه ده. نو دې وجې نه دی دواړو ته جدا جدا رهایش ورکړي او په نمبر دی د هر یو سره دی اوسیږي. نو داسې یعنی شرعي طریقه دا ده چې هر یو ته مستقل رهایش ورکړي او دی د نمبر مقرر کړي او په خپل نمبر دی هر یو سره اوسیږي. وعلیکم السلام. یو محترم وایي که یو چا ته روپۍ په قرض کې ورکړي بیا یې په زکات کې ورته پرېږدي، نو محترمه داسې زکات کې نشي ورته پرېښودلی، ځکه چې کوم وخت کې تا روپۍ ورکولې هغه وخت کې د قرض نیت و، د زکات نیت نه و. نو د هغې دپاره 2 طریقې دي. یو خو دا ده چې هغه ته وایي زما پیسې کوم ځای نه را پیدا که او ما ته یې واپس راکړه او زه به یې تا ته واپس په زکات کې درکړم. او یا دا دی چې ته ده ته د زکات روپۍ ورکړه ده ته چې هغه کله ستا نه دا روپۍ قبض کړي، بیا بېرته د هغه نه په خپل قرض کې وصول کړه.